نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. وقال الله تبارك وتعالى وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. رواه البخاري. اے ایماندار و غافل و مشغول دین کی تاسو دا اللہ نا او دا آخرت نا مالون ستاسو اولاد ستاسو دا اللہ دا یاد او دا آخرت نا چاچی دا کارو کونو دے صفتون خاون دی تاوانی دے خرچ کئی داغنی درکڑی ان تاسو تا مخ کی داغنی چی راشی یو کس تاسو تا مرگ فیقول بیاوائی چی ربی لولا اخرتنی الى اجل قریب زدی ولی نا رستو کولم آغا نیٹی نزدی تا مانا دارا چی رمالی توفیق را کڑوے او ما خرچی کڑیوے او زا پیشوے زا خدا پوہ نیما فاصدق واکم من الصالحین نو ما صدقیم کڑیوے او زا نیکان صالحان نگر زیدلوے. لیکن ہرگز اللہ نرست کوي او نفس لرا کله چې راشي نیټه د هغې او الله خبردار دی په هغه چې تاسو یې کوئ. سورة منافقون آیت نمبر 9 10 11. وقدموا لانفسکم دا خپلو د ځانونو د فایدې دپاره مخکې ولېږئ. واتقوا الله د الله نه ویرېږئ، شرک پرېږدئ، کفر او منافقت پرېږدئ، کبائر پرېږدئ. وعلموا پوه شئ انکم ملاقوه چې تاسو به د الله سره ملاویږئ، بل طرف ته تللی نه شئ. وبشر المؤمنین او خوشخبری ورکړئ ایماندارو ته. سورۃ بقرہ آیت نمبر 223. حضرت ابو هریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل انسان چې کله مړ شي نو د اعمال د مرګ سره ختم شي، پایله بند شي. کرامن کاتبین خپل فایلونه واخلي او هغه روان شي. لیکن د اعمال بیا عند الله لیکل کېږي. هغه څو اعمال دي. یو پای کې صدقه جاریه ده، یو هغه علم دی چا پیدا مني، او یو هغه بچی دی چې هغه د مرګ نه بعد صالح بچی دی، نیک اعمال کوي او دته پکې دعاګانې کوي، منځ کوي یا الله زما پلار او مور وبخي. نو دا درې خبرې چې دا په ده پسې به جاري وي. دا صحیح بخاری حدیث دی د حضرت ابو هریرہ رضی اللہ تعالی عنہ. الحث علی العمل الصالح دا دنیا چې کومه دی دا کروندې لپاره الله یو ځای پیدا کړه، مزرعه ده. الدنیا مزرعة الاخره. نو داسې صحیح حدیث خو نه دی، خو یو مقوله ده. اگر که بعض علما نقل کوي چې بهقي کې یو روایت داسې شته خو په دې الفاظو کې نشته.
خو بیا هم د دنیا چې کوم دی نو دا بې پیدې ځای نه دی، دا هم دارالامتحان دی او هم دار چې کوم دی نو د ګټې دی. په دې دنیا باندې هغه دنیا ګټلې کېږي چې هغه نه ختمېږي، نو دا پانی ده او په پانی باندې باقي ګټلې کېږي. او دا پانی د دې دپاره هم ده چې دې وخت ختمېږي، ځکه چې که دا باقي وي نو بیا خو به ډېره غټه مسله وي. بیا پکې ظالم چې کوم دی نو هغه همیشه دپاره ظالم وي او ژوند به ښه تېرولی، او مظلوم به همیشه دپاره مظلوم وي او ژوند به خوښه تېرولی. ګناهګار به مالداره وي نو د هغه زندګي به ښه وي، او نیکوکار به غریب وي نو د هغه زندګي به بده وي. نو بیا خو سیستم به ګډوډ وي. نو په دې وجه باندې الله تعالی دا دار فنا د دې دپاره پیدا کړې ده چې په دې دار فنا باندې ته دار بقا ګټې، هغه کور چې هغه نه ختمېږي. او حقیقي کرواله او کوټواله دا خو په دنیا کې نه معلومیږي، د دې خو په آخرت کې میدان دی، هغه ته میدان محشر وایي. هلته طول کېږي او هلته چې کوم دی انصاف پکېږي، هلته به چې کوم دی نو څه کې فیصله کېږي د ښه او د بد، د کره او د کوټه، د کامیاب او د ناکام. نو ځکه قرآن وایي چې چېرته داسې نه شي. د دې مطلب دا نه دی چې مال او اولاد ښه شی نه دی. که ښه شی نه وي نو په دغه حدیث کې او ولد صالح یدعو نه راتلی او صدقه جاریه به نه راتلی. دا ښه شی دی، خو دلته پسې داسې وایي چې لا تلهکم، چې د الله تعالی د بندګۍ نه او الله در نه هیر نه کړي، آخرت در نه هیر نه کړي. داسې مال، داسې دنیا، داسې کارونه، داسې بچي، داسې نسب، داسې تعلق، داسې مرګستیا چې هغه ستا نه الله هیر کړي، نو سبا له فاولئک هم الخاسرون، ته به تاواني یې. په دې وجه حدیث کې راځي رسول الله فرمایي چې په انسان باندې به د دنیا هغه وخت التی د خسران او تاوان یو دی، په هغې باندې ستومان او پریشان وي، افسوس ارمان به کوي چې کومه بغیر د طاعت نه تیر شي. طاعت مطلب دا نه دی چې د ټول عمر چې کومه دی نو په مانځه ولاړې، نه د طاعت دا مطلب دی چې ټول عمر دې تسکې تلاوت کې، ټول عمر دې روژه وي. دا زندگی چې دا د 24 غنټې زندگی دا د یو قانون تحت چې کله ته تیرې دا ټول اطاعت دی. او قانون دار چې را دلته ته سکه کته بازار ته معاملات کې څنګه کې، کته سیاسيات کې څنګه کې، ستا عقیده څنګه ده، ستا تعلق څنګه دی. نو دا 24 غنټې زندگی چې کله تر یو قانون تحت تیرې دغه ته اطاعت وي، دغه ته تابعداري وي او دغه ته اطاعت وي. نو دلته معنا سره دار چې وقدموا لانفسکم، اسنا چې د دنیا دا کارونه ستانه د الله اطاعت دا در نه هیر کی، د الله خوف در نه هیر کی، د الله رحم در نه هیر کی، آخرت در نه هیر کی، حساب کتاب در سبا در نه هیر شي. هغه باقی زندگی چې هغه همیشه زندگی د هغه در نه هیر شي. ځکه بار بار ورته وایي چې خلکو یې ایماندارو چېرته داسې میدان ته ورونه دانګئ چې غافل شي. لہذا دغه غفلت نه وتلو دپاره سبا او بیا د هغه مسته چې کله مرګ راشي نو ته به چې لولا اخرتنی، یا فرشتو ته په زبان قال سره وي او یا په زبان حال سره وي، یا بر د حال د سوي چې هغه به د برباد کړی نو دی به فرشتو ته وي چې ما وروسته کوې ولې نه، هغه ټایمه پورې زه پوه شوم بسو چې خرچې وکړم، زه پوه شوم چې اطاعت وکړم، زه پوه شوم چې د نیکۍ کارونه وکړم. لیکن قرآن ته لن یؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها، چې مرګ راشي دا بیا وروسته کېږي نه. دا بعضې خلک نه دا یې ساتلي، نو کله ورته څه شی لګولی، کله ورته څه لګولی، که دغه شی ورته لګېدلی او که دغه ورته نه یې لګېدلی، دی به خپل عمر پوره کوي، دی به خپل ساعت پوره کوي. نه عمر په دوایانو زیاتېږي او نه په دعاګانو زیاتېږي. عمر په دعاونو باندې نه زیاتېږي. او برکت ځان له شی دی، برکت دار یو سړي ته الله تعالی 100 کال عمر ورکړی دی او د کال کار یې پکې نه دی کړی. او بعضې انسانان یې هغوی ته الله تعالی ډېر کم عمر ورکړی او دومره کار یې کړی سړی ورته حیران شي. لکه عمر یې کم وي خو کار یې ډېر کړی.
لږ اوس تاسو په خپله سوچ وکړئ که نه داسې خلک تېر شوي دي. عمر ابن عبدالعزیز عمر غالبا 40-41 سال عمر دی. 40-41 سال عمر. 40-41 سال عمر کې هغه څومره کار کړی دی ته به حیران شي. ډېر کم عمر دی. امام شافعي رحم الله عمر دی 53 یا 54 سال. 53-54 سال کې دومره کار کړی دی چې غټ امام دغه نه جوړ شوی دی. سلیمان علیه السلام عمر دی 54-53 سال. ټولې دنیا یې حکمراني کړې ده. په ډېر کم عمر کې هغوی داسې کارونه کړي دي. دومره عمر الله تعالی نه دی ورکړی، خو عمر کې برکت و. او بعضې خلک د هغوی ډېر عمر وي. لکه اوس دلته بعضې خلک یې وایي چې زما عمر 100 کاله نه بره دی. نو صحیح پکې کړی ټک کار یې پکې نه دی کړی. نه پکې چېرې سړیتوب کار کړی، نه پکې چېرته د عزت کار کړی، نه پکې سره داسې د دین کار کړی. او که چېرته څه داسې منځونه کوي نو هغه په خلکو باندې خرڅوي، په خلکو یې خرڅوي. زه داسې یم، زه داسې یم. او بعضې خلک یې د هغوی عمر ډېر کم وي، لیکن هغوی د عمر نه پیدا اخیستلی ده. دا یاد ساتئ، عمر نه په دوایانو زیاتېږي او نه په دعاګانو زیاتېږي، برکت راځي پکې. او په عمر کې برکت په ډېرو کارونو راځي. د نیکو په کارونو باندې سړی پکې مشغولی، په دې کې برکت راځي. په صله رحمۍ باندې چې کوم دین پکې برکت راځي. په حلال رزق سره چې کوم برکت راځي. په دعاګانو باندې هم برکت راځي. چې سړی نیک کار کوي او دعا کوي ځان ته، او بل سړی ورته دعا کوي، نو الله په عمر کې برکت اچوي. برکت ځان نه شی دی. برکت معنی داره چې یو سړی په کال کې یو کار نشي کولی، هغه په ګنټه کې کولی شي. په ګنټه کې الله تعالی د هغه نه دومره کار واخلي چې یو سړي نه په کال کې چې کوم دی هغه کار نشي کولی. دې ته څه ویل کېږي؟ دې ته برکت وایي. زیادت نه، زیادت پکې نه دی. عمر هم دغه دی، 60 کاله دی. 60 کاله دی. دا صحیح بخاري او مسلم حدیث دی چې عبدالله بن مسعود رضی الله عنه فرمایي چې کله ماشوم د مور په خېټه کې روح ته کله وراچي، کنه په دې ټیم کې پاپسې ولیکلی شي چېرې دا سړی چې کوم دی دا عمر دی، دا عمر زیاتېږي نه. او د هر عمر دپاره الله تعالی اسباب پیدا کړي دي د دنیا نه د انتقال. یو کم سل اسباب دي. په یو کم سل اسبابو کې مختلفې خبرې دي. پاکې خودکشي هم شته، پاکې شهادت هم شته، پاکې هسې خپل مرګ هم شته. پاکې دنیا چې کوم اسباب دي، اسباب دي غلط استعمال کړه، نور مړ کېږي به ته په خپل ټایم د دې ټایم نه ته اوښتی نه شي. یو سړی وایي چې هلکه دته د دغې ګولۍ نه د امر لیکلی شوی نه، دا خبره ټیک نه ده. دغه یو ګولۍ نه ده، د ده لپاره د دې ګولۍ نه علاوه 98 اسباب نور هم دي. د دې ګولۍ نه علاوه 98 اسباب نور هم دي. د دې خودکشۍ نه علاوه 98 اسباب نور دي. د غلط استعمال وکړو، غلط استعمال، دا خپل عقل او شعور غلط استعمال کو، خپل اسباب غلط استعمال کړه، د خودکشي وکړه، د ځان وشټول. یا چې دی نو فرض کې سړی دی هغه اکسیډنټ چا په چا باندې ډز وکړو، د غلط استعمال وکړو د اسبابو، هغه له شهادت ورکړو، دی چې کوم قاتل شو. نو په دې وجه باندې انسان چې الله پیدا کوي نو عمر هم دغه، لیکن اسباب ول الله مختلف پیدا کوي. او دا یو کم سل اسباب هم په دقیق لږ ساعت کې ټول چې کوم ته متوجه کېږي. کم سبب چې د استعمال کې به هغه شان دی وکېږي. په دې وجه باندې د سبا غم چې کوم دی د هغې خلقو سره ورسره وي چې کم خلک سبا مني، مستقبل مني، او چې کم خلک مستقبل نه مني، سبا نه مني. لکه مونږ خو په دنیا کې تاسو ته پته ده 3 زماني خلک استعمالوي که نه. یو ته زمانه حال وي، یو ته زمانه حال ماضي وي، یو ته زمانه مستقبل وي. لیکن په دنیا کې مستقبل نشته. دنیا در 2 زمانو نوم دی، یو زمانه ماضي ده، یو زمانه حال ده. د دنیا مستقبل لسر نه یقیني نه ده، او نه د دنیا مستقبل پاتې کېږي. مستقبل خو هله وي چې کله پاتې کېږي که نه، صرف په آخرت کې پاتې کېږي چې مستقبل دی نه ختمېږي. او په دنیا کې ختم شو. لکه اوس زه دا نشم ویلی، زه خپل مستقبل نشم بیانولی. ولې نشم بیانولی؟ ځکه چې د مستقبل له بیان سره زما خبره سیده ماضي کېږي. لکه اوس زه خبره کوم، دا ما څومره خبرې وکړې، دا کومې چې که نه نشم ویلی، دا زما حال دی، او چې زه ختموم دا مستقبل دی. نو یا به زه خپل زمانه ماضي استعمالوم، ماضي کېږي به ماضي به استعمالوم، او یا به زمانه حالي. انسان په 2 زمانو کې دی، یا ستا تېر شوي زمانه ده، او یا ستا چې کومه دی نو سره موجوده زمانه ده. آینده زمانه
دا حقیقت کې چې هغه نه ختمېدوله زمانه ده، هغې ته مستقبل وایي. نو که تا خپل مستقبل جوړې نو ته به خپل آخرت جوړې، ته به سبا خپل قبر جوړې، خپل آخرت به جوړې چې نه ختمېږي. هلته چې کومه دی نو ستا ټول زمانه مستقبل لا بس ختمېدو والا نه ده، روانه ده. دلته چې کومه دی داسې نشته. د دې وجې نه خپل مستقبل لپاره غم پکار دی، ځکه قرآن یقدموا لانفسکم، د مستقبل غم وکړئ. او واتقوا الله، د الله نه ویرېږئ. نو مستقبل ډېر سخت دی. تاسو ته به د الله ډېر مهربان ذات دی، خو چې کله تر مهرباني کارونه کوي، ته د مهربانۍ معمولی غوندې کار وکړه، الله په تا باندې په کرباو ارباو مهرباني کوي. خو چې ته خو د مهربانۍ کار وکړې که نه، د نرمۍ کار وکړې، د الله د رضا کار وکړې، د الله د خوشحالۍ کار خو وکړې که نه. خو که فرض کړه 24 ګنټې د الله د ناراضګۍ کار کوم، 24 ګنټې الله خفه کوم، او ته بیا وایې چې نه الله تعالی دې چې دی نو هم ما باندې رحم کوي. بیا هم ځکه زه الله مخلوق یم، الله ویلي چې واقعي زما رحم ډېر مخکې دی. تقدیر چوری کو الله تعالی په عرش ولیکل ان رحمتي تغلب غضبي تسبق غضبي، زما رحمت په زما په غضب باندې مخکې وي. خو شرط به ګدای ښودلی دی، ځکه چې انسان د الله د نعمتونو شکریه خو نشي ادا کولی. دا خو هېڅوک نشي ادا کولی، نه فرشتې ادا کولی شي، نه پیغمبران ادا کولی شي، نه اولیاء الله ادا کولی شي. ته څنګه پیغمبران به څنګه ادا کړي چې یو پیغمبري دومره لوی نعمت دی چې د هغې شکریه ادا کول چې ډېر ګران کار دی. یو پیغمبري چې هغه له دې فرشته راځي او هغه ته دې فرشته د الله تعالی خبرې کوي، الله دې سره کلام کوي، هغه له دې کتاب راځي، هغه دې اسمان ته ځي، هغه ته دې خپل جنت چې کوم په دنیا کې وښودلی شي، او د مرګ ټایم چې کله د وفات ټایم راشي نو فرشته ورته راشي دومره ورځې ستا پاتې شوې وفات ته. تاسو څه خیال څومره لوی نعمت دی. په دې وجه نبي علیه السلام دومره لویه بندګي کوله چې خپې مبارکې به وپړسېدې، او چې کله به وپړسېدې نو د هغې نه بعد چې کله صحابه ورته وویله، خپلو بیبیانو ورته ویله چې دومره تکلیف ولې برداشت کړې، ته خو الله بخلی. نو هغه ورته په جواب کې څه ویله چې دا بخل خو ځان له لوی نعمت دی، چې زه وبخلم دا خو د ځان له لوی نعمت دی. نو ستاسو خوښه نه ده چې زه یو شکرګزار بنده جوړ شم، عبد شکور جوړ شم، چې شکرګزار بنده جوړ شم. په دې وجه باندې د نعمتونو د الله تعالی د نعمتونو بدل هیڅ څوک نشي ورکولی. خو چې کله ته د نرمۍ او د رحم کار کې نو الله تعالی انسان معاف کوي. ور په عام انسانانو باندې الله ډېر مهربانه دی. تاسو ته پته ده په عام انسانانو ځکه الله ډېر مهربانه دی، د دې رحم پې ډېر زیات کوي. دومره غټ غټ ګناهونه کوي که نه، هېڅ هم ورته نه وایي. او پیغمبرانو نه معمولی ذلت وشي که نه الله تعالی ورته څومره قهرېږي. معمولی ذلت چې پیغمبرانو نه شوی دی نو الله تعالی ورته په قرآن کې څومره سخته خبره کړې ده. دومره سخته خبره ته به حیران شي. آدم علیه السلام چې کوم دی او شیطان ورته قسم خوړلی، په قسم خطا شوی دی، او قرآن ورته څه وایي 4 صدي خطا کړه لاړې، داسې شوې بې لارې شوې، دا شوې دا شوې، دا ورته وایي. سختې خبرې ورته کوي. او دا هم انسانان ټول لګیا دي ګناهونه کوي، غټ غټ ګناهونه کوي، الله ورته بیا هم څه نه وایي. یعنې غږ هم ورته نه کوي. ورته الله مهربانه نه دی، نور مهرباني څنګه وي؟ سړی چې خپله زندګي په خپله باندې خپل انصاف ته وړاندې کوي، خپله زندګي په خپله باندې ته منصف شوې، او ته چې کومه دی نو دا خپل ته مدعي شوې، ته مدعلې شوې، ته ګواه شوې، ته قاضي شوې، په خپل ځان باندې فیصله وکړه. هر انسان دا دې ځان لکېني، چا سره مخاطب نه، چې کله مخاطب دی به جواب کوي. دی چې چا سره مقابله خبرې کوي که نه، دی به جواب کوي، دی به زما جواب کوي، زه به ستا جواب کوم، دا به جوابات که نه دغه نه. ته چې کله ځان له مراقبه کې کښېنې، ورته وایې په ما باندې دعوه ده، ته جهنمي یې، زه یم زه جنتي یم. په ما باندې دعوه شوه، چېرې غیبانه دعوه شوه چې ته جهنمي یې، زه مدعا علی یم، زه ورته یم زه جنتي یم. اوس ته ما فیصلې ته وړاندې کړئ، زه ټیک شو، ته په خپله مدعي مدعلی شوې، ته ګواه شوې، ته قسم شوې، او ته قاضي شوې. وکړه په ځان باندې فیصله. هر انسان به په ځان باندې دا فیصله کوي چې زه مجرم یم، ځان باندې فیصله کوي زه مجرم یم. دی چې کله د الله نعمتونو ته وګوري
او د خپل کرتوتونو ته وګوري، په خپل به ته پته ولګي زه په کومې لار باندې روان یم. او دا خبره یاد ساتئ، د انسان په نظر کې بار بار زه دا خبره کوم، زه به ستاسو ټول نه زیات ګناهګار یم، خو لیکن د انسان په نظر کې ځان مه ښایسته کوئ. دو خبرې یاد ساتئ، یو خپل حاجت انسان ته مخ ښکاره کوئ که نه بې عزته او ذلیله به شئ، او دویم نمبر د الله په نظر کې ځان ښایسته کوئ، د انسان په نظر کې ځان مه ښایسته کوئ. که ته وایې زه د انسان په نظر کې ځان ښایسته کول غواړم، نو ته به خلکو ته ډېرې خبرې وکړې، ده ته به ووایې چې زه ښه سړی یم، ده ته به وایې زه ښه سړی یم، ده ته به وایې زه ښه سړی یم، هر چا ته به لګیې زه ښه سړی یم، لیکن ته الله په نظر کې ښه سړی نه یې، نو سبا له به ته د کرباو ارباو قومونو مخې ته شرمنده ولاړې، شرمنده د الله مخې ته شرمنده، د فرشتو مخې ته، د پیریانو مخې ته، د انسانانو مخې ته، د پیغمبرانو مخې ته به ته شرمنده ولاړې. او بیا به وایي دا څوک دی؟ دا پلانکې زوی د پلانکي دی، پلانکې زوی د پلانکي دی. دا ډېر خطرناک، ډېر غادر انسان و، ډېر ریاکار او ډېر دوکهباز انسان و. خپل ظاهر مصنوعیت یې جوړ کړی و، د خلقو په نظر کې ونه دا حقیقتي حال دی. او ور په قیامت کې د مور په نوم باندې څوک نه بللی کېږي، ور چېرته خطا نه شي. په عوامو کې دا مشهوره ده چې قیامت په ورځ باندې به چې کوم دی نو اواز کېږي، نو د مور په نوم به کېږي الله به پرده راچوي، تا ته ګوره پرده راچوي. څه شي پرده راچوي؟ پرده به بعضې خلقو باندې راچوي. اب چېرته پارباو کرباو کې یو سړی وي، الله به ورته دا کار دې کړی دا دې، اب چېرته سړیتوب داسې کار کړی وي یو چې هغه به د هغه ټولو ګناهونو نه بهتري اوچت وي، لیکن داسې به مې ورته دا یو کار به غلط کړی وي، دا دې ولې کړی دی؟ بیا به څه کوې چې درته وایي یو کار به دې غلط کړی او په لکاو ارباو نیکۍ به دې موجودې وي، خو تا ته به دا کار دې ولې کړی دی؟ بیا به څه کوې؟ هلته به د الله د پلار په نوم باندې به خلک بللی کېږي. دا د حضرت عایشې حدیث دی، د عبدالله ابن عمر حدیث دی، صحیح مسلم کې دی او نور کتابونو کې موجود دی. نبی علیہ السلام فرمایي نومونه خپل ښایسته کېدئ، تاسو به د قیامت په ورځ باندې باسمائکم و اسماء آبائکم، تاسو به په نومونو خپلو باندې او د پلارانو په نومونو باندې بللی کېږئ. او بیا مسلم په حدیث کې ورسره داري چې فلان ابن فلان، فلان ابن فلانې نه دی ویلي، فلان ابن فلان، مسلم حدیث دی. پلانکې د پلانکي زوی، دا دې څه شي متوجه شي. د دې وجې نه اوس که سبا پاک سب کې ودرېږو چې ټول ذلت سبي، نو نن ځان برابرول پکاري. نور خو دنیا د فتنو نه ډکه ده، لہذا انسان روان دی، بیا به څه نه وي وروستو چې به سړي پسې ورپسې وي، نو خپل ځان خو دا سوچ پکار دی چې زما څه پرېښي دي، زه د دنیا نه ځم څه مې پرېښي دي. نو هر څه ختمېږي. دا حدیث دی صحیح بخاري، د حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه نه، چې کله انسان مړ شي که نه، نو د پایل بند شي، د رزق پایل بند شي، عمر ختم شو، فرشتې کرامن کاتبین په ښی او ګس طرف باندې دواړه ناست دي، هغوی خپل پایل بند کو، هغه لاړې، ستا لیکل میکل بند شو، نیکي بدي دې بنده شوه، الا درې خبرې داسې دي، درې خبرې چا په تا پسې در پسې وي. په هغه دریو خبرو کې څنګه چې صدقه جاریه ده، نو دغه شان دی په مقابله کې چې کومه دی نو هغه سیئه جاریه ده. دا خبره یاد ساتئ. ګورئ دا درې په مقابل کې باخلئ، بل حدیث کې د دې په مقابل کې الفاظ چې کوم دي موجود دي، چې دې په مقابل کې به درې خبرې دي چې کله سړی مړ شي نو که فرض که صدقه جاریه ده، نو د هغې په مقابله کې چې کوم دی نو صدقه او هغه مال او هغه چې د بدۍ دپاره استعمال کړی دی او د بدۍ کردار پې موجود دی، نو بیا به خو هغه پسې هم ورپسې یي که نه. نمبر 1 چې کوم دی صدقه جاریه. او چې په راحت کې کارونه کوي که نه، دا په زحمت کې په کار راځي. وایي په دې راحت کې ډېر نیکۍ کوو، دعاګانې کوئ ځان ته. نو دا کله چې سړی مشکل کې راشي که نه، نو بیا هغه پیش کړي، وسیله کړي، نو بیا الله تعالی کار کوي. صحیح بخاري حدیث دی، په غار کې 3 کسان ګیر شوي دي که نه، خو په راحت کې هغوی ښه کارونه کړي دي. یو د ګناه مقابله کړې ده چې په زنا باندې طاقت راغی او پیسې مو ته پرېښودلی او زنا یې پرېښودله، هر څه یې پرېښودله، لاړو یې پروردګاره دا مې ستا د یېرې نه کړي.
په وخت راحت کې چې کنه په کار رالو غار لږ کولاو شو کاڼې ته لږه خوښ هغه بل ورته ویل زما مور پلارو ضعیفانو کمزوریو ما د بچو په وجه باندې هغوی له ترجیح ورکړې وه د دې دا مطلب نه حدیث مقصد غلط وانخلئ شریعت کې دا نشته چې اوس مور پلار چې کوم دی نو هغه ماشومان ته لګي نو مړ کېږي ته مور پلار ته انتظار کوي او د دې او ماشومان له شوده نه ورکوي نه دا نشته بګي دې حدیث په مطلب باندې څوک پوهېږي نه داسې لګیا دي په بچو باندې او په خپل ځان باندې او په خپله ښځه باندې ترجیح مور پلار ته ورکړه مور پلار ته به ترجیح ورکړي د هغې په وجه باندې الله تعالی په سختۍ کې په کار راوسته او درېیم هغه سړی و چې پردی حصه ورته پاتې شو حق ورته پاتې شو استاد بری خال کې یو کس دی هغه چې د سعودي عرب نه پیسې را تختول وي ځکه چې سعودي عرب د دکاندارانو هغه د کپیلانو نه خلکو ډېر پیسې والي که نه را تختولې دي خو الله دې چې والي چې سمې والي د هغې وجه دا چې سعودي ډېر بد دی ور زموږ دپاره ډېر ښه دی ور زموږ دپاره ډېر لوی نعمت دی د هغې شکریا ادا کول پکار دي سعودي عرب نه وی تا بری خال کې دا بنګلې هم نه وي جوړې کړي سعودي عرب نه وی دا ګاډي به در سره هم نه وي د دې وجې نه هغوی خپل زر غلطیانې په خپل ځای باندې دي خو ته به نعمت شکري نه کوې چېرته به هم نه کوې دا شکریه به ادا کوې نو هغه عربي پس چېرته ده به ټلیفون کړی چې ما ته نه پیسې را تختولې به وایي نه یې پلان کوې که نه یو سړي کې حکایت کوو والله ټیک پوهېږه غلط پوهېږو چا زما خاله په وخت کې څومره زره ریاله به و که په لکونو کې وو هغه ورته به جواب کې ویلي ملا وپوهېدو که نه اول ته دې چل وکړئ د خپل کلي کې چېرته داسې یو ښه اوچت محدث ته تپوس وکړئ چې په قرآن او حدیث پوهېږي د هغه نه اول دا تپوس وکړئ چې دا تا په دې پیسو باندې څه ګټلي دا ستا دي دا ستا دي د هغه نه دا تپوس وکړه نو که فرض که هغه درته وویل چې او دا ستا دي نو ما ته بخل دي ټولې او که هغه درته وایي دا ستا نه دي که نه بیا ما له ټولې راولېږې او که ټولې نشي رالېږلی نو بس بیا په قیامت کې حساب کوو په قیامت کې به څه کوي حساب کو خبر همداره چېرې ته د سبا غم در سره نشته که نه دلته لګیا یې نو یو سړی دی هغه سره د چا یو ووږې وربشي پاتې شوي دي یا شولي او هغه نیک صالح وله کرلې ریبلي ډېر مال دي جمع شوی دی او چې سړی بسې بیا څو کاله پس راغی 10 15 شل کاله پس راغی زما هغه وربشي راکړه زما هغه شولي راکړه او ته شکر دی چې ته رالې یار ولې استاد د لاسه خو موږ سرګردانه ګرځو دا یینې دا هر څه دا ګډې بیزې وخان دا هر څه ستاري دا بیا سره دې غلامانو ایله د غم نه مې خلاص کا لکه خلک وایي که نه په دې اسې زموږ پر ذهن کې داري دا اوسني بني اسرائیل خو ډېر غټ خره دي لیکن په دې بني اسرائیلو کې داسې نیکان خلک تېر شوی دی چې قسم دی د دې زمانې د ازبرګان شیخان مولیان دا پې قربان کې داسې نیکان خلک پکې تېر شوي دي دا څوک کولی شي یو نمونې په طور باندې صحیح بخاري روایت دي ټول یو سړي 50 ځمکه خرڅه کړله هغې چې راوکړه سبا کې خم راوختلو خزانه د سرو زرو هغه چې راغی ورو ما ځمکه اخیستلې خم دې وړه او ورته ویل ما در باندې ځمکه خرڅه کړله او دا خم چې دی دا ما ته پته نشته دی دا په دې کې دی ستا دی ستا قسمت دی قاضي لړه هغه اوس دیم نه اخلي هغه ورته ویل ستا لور شته ویل چاو زوی دې شته چې زما لور ده یوه لور مې ده وایي ستا وایي زما یو زوی دی ویل صحیح ده وایي دا دواړو نه تپوس وکړه نکاح دې یو بل سره کوي ویل چې کوي نکاح یې وکړه او هغه سونې هغه دواړو هلک او جینۍ له ورکړه دا ستاسو شو دا څه شو ستاسو شو اوس وایې که نه دا خو را خیر دی چې د چا پکې پروت وي که نه مې په جب کې وراچوي شته داسې نیک ملاوټیان کم دي بل ته ګوره پکې یو سړي 1000 دینار د یو سړي نه قرض اخیستلی دي د دریاب غاړې ته راغی کشتۍ نشته دی دخل ما خو سره وخت یې ښودلی دی ټایم دی ورسره او یو لرګی راواخېستلو پاکې دننه کېښودل چټۍ یې پکې کېښودل سمندر ته ور واچوله او دا سړي نوم یې پرې ولیکو بېرته کور ته راغی 1000 دینار یې راواخېستل او راغی بل سړی هلتې ولاړ دی چې وایي که د لرګی راغی لرګی راواخېستو په اوږې کو یاره څه کار پې پېښ شوی رانغی کور ته چې لاړو چې لرګی واچو نو هغه خو وچاودو چې وایي که د روپۍ پکې پرتې دي چیټ پکې پروت دی ډېر خوشحاله شو زه کار یې کړی روپۍ خو راورسولې چې ګوري دغه چا سړی راغی وایي دا روپۍ دې واخله او ویل کومه روپۍ وایي ستا قرضه که نه وایي ستا قرضه خو را رسېدله وایي نه ما نه ده رالېږلي هغه ورته ویله چې نه په دې لرګي کې پرته وه او چیټ پکې هم ستا پروت دی هغه ورته ویل چې ښه ده را رسېدلی تا ته ویل چا ویل دا خو یې کشتۍ نه وه ما ویل چې ته به وایي دا څه بېدباره سړی دی منافق د دې وجې نه ما په دې لرګي کې کېښودله او دروا مې چوله
خبر هم داره چې پاک ډېر نیکان خلک تیر شوي دي. مونږ چې خپل نیکی همیشه دپاره دا یاد ساتئ، خپل نیکی چې کومه دی عبادت د دې موازنه به د لاندې سره نه کې د باندې سره کوه، تا ته به خپل عبادت ډېر کمزور ښکاره شي. نن مونږ یو ځل سبحان الله وایو، هغې موازنه کوو د چا سره؟ د کمزورو سره کوو، نو مونږ ته هغه ډېر غټ ښکاري. خپل مونځ، خپل تلاوت، خپل نیکي د لاندې خلقو سره د هغې موازنه کوو، نو ما ته ځان بزرګ ولی الله ښکاره شي. خو چې کله زه دا موازنه د بره څه وکړم که نه، نو ما ته به خپل ځان ښکاره شي زه څومره یم. بیا به ته نوره نیکي کې، نور به چې کومه دی عبادت کې. نو دلته ورته وایي نمبر 1 صدقه جاریه. 3 کسانو هغه غار چې کومه دی څه شو، کلاو شو او دوی لاړه. دا نیکي په کوم وخت کې کړې وه؟ دی په راحت کې کړې وه، په سختۍ کې په کار راغله. صدقه جاریه یو ډېر لوی مضمون دی. په خپله تاسو داسې یو صدقه چې سړی مړ شي او هغه شی رواني، هر څه شی چې دی، جماعت دی، مدرسه ده، لاره ده، ګودر دی، کوی دی، دا ټولې خبرې، کتاب دی، تصنیف دی، قرآن مجید مصحف دی، چاله سدیس څه ورکړي دي چې هغه د څه وخته پورې روان دي، دې ته صدقه جاریه وي. خو که فرض که چا دیس څه کار کړی دی چې هغه د مرګ نه پس په ده پسې په ګناهونو کې روان دی، د ګناه دپاره چې کوم دی ځګی ورکړی دی، د ګناهونو دپاره پیسې ورکړي دي. نن سبا خو ټول ریاکاري ده، د نوم دپاره خلک هر څه کوي او د سوشل میډیا ته خو مخامخ ولاړي، بس خپل سپیمې پکې راولي چې ما دا وکړه، لیکن د دین دپاره څوک کار چې کوم دی نه کوي. دې د صدقه جاریه وایي، دې په مقابل کې چې کوم دی دا صدقه زحمت شو. 2 نمبر علم نافع دی. علم نافع خبره چې کله راشي نو تاسو ټول خلک چې کوم دی ګوته مولا ته نیسئ. د علم نافع خبره چې راشي نو تاسو قاري صاحب ته ګوته نیسئ، حافظ صاحب ته نیسئ، مفتی صاحب ته نیسئ، قایي صاحب ته نیسئ، شیخ صاحب ته نیسئ، مولوی صاحب ته نیسئ. لیکن علم نافع ویلی دی، مولای نه دی ویلی، عالم نافع نه دی ویلی، علم نافع ویلی دی. علم نافع دار ستا سره څومره علم در سره دی؟ تم مولای، تم مولای، تم مولای، تم مولای. هر یو سړی ملا دی، خو د خپل مقدار مطابق. څوک د 2 خبرو ملا دی، څوک د 100 خبرو دی، څوک د 0 خبرو دی، څوک د 10 زرو دی. اوس ستا د خپل علم مطابق څومره عمل دی. پیداناک علم دې ته ویل کېږي چې په انسان کې خوف پیدا کړي. ته تلاوت کې ستا تلاوت پتا کې یره پیدا کړي، دا علم سره دا پیداناک علم دی. ته چې دی نو سبق وې بل ته درس کې خو پتا کې خو یره پیدا کړي که نه، او که نه ته چې کومه دی نو خلکو تاسې لګیا نور پتا کې څه یره نشته دی، په خپله باندې خوف در پکې نشته دی، دا علم نافع نه دی. علم نافع د علم سره عمل، علم نافع پتا کې خوف الهي پیدا شي. عبدالله بن مسعود رضی الله عنه فرمایي چا کې چې خوف الهي وي د دغه سړي علم ډېر نافع وي. هغه چېرته همداسې کارونه نه کوي چې هغې باندې الله ناراضه کېږي، الله څه کېږي؟ ناراضه کېږي. 3 نمبر ولد صالح، مذکر وي که مؤنث وي. او که کله کله الله تعالی خنثی مشکل پیدا کړي، ولد خو عام دی، ولد مذکر ته وایي او مؤنث ته ویل کېږي، خنثی مشکل ته ویل کېږي. دا خنثی مشکل په دې معاشره کې څه مونږ غورځولی، څه په خپل ځان غورځولی. هغه شیخ الهند محمود الحسن رحمت الله علیه له یو سړی راغی ورته ویل چې دلته په دې محله کې چې کومه دی یو بدکرداره ښځه مړه ده، جنازې له راځي. هغه په ژړا شو. هغه ورته ویل چې کوم بدکردارانو چې کومه دی دا بدکرداره کړې ده، نو په هغې باندې خو تاسو اعلانونه کوئ چې پلانکې ظالم بدکردار مړلی، داسې وایي پلانکې مړلو د هغې جنازې له راشي. نو دغې ښځې سره دا زنا دې بدکرداره نه کوله. نن هغه مظلومه چې د دوی د لاسه مظلومه وه، ته ما ته وایي چې په هغې جنازه ته کوې او که نه کوې، ولې تا له دایره اسلام نه وایسته. او هغه ظالمانو باندې چې تاسو جنازه کوله، نو تاسو د هغې دپاره اعلانونه په جوماتونو کې کوله. شا به اعلان وله وکړه چې جنازې له راځئ، او لاړو په خپله جنازې وله وکړه. اوس خنثی مشکل الله پیدا کړی دی، دې معاشرې هغه داسې کو که نه، اوس الله پیدا کړی دی قدرتي. په هغه کې دا خلقي عیب دی که نه، خلقي، او په ځان کې په زور نه دی راوستی. اوس هغه له دا خپله حوصله ورکول پکار دی چې ګورې ته څوک یې، ته به څنګه، ته انسان یې، ته مسلمان یې، د مسلمان په کور کې پیدا یې، د سړیتوب کارونه کوه، د ګناه کارونه مه کوه. نو هغه خانه د معاشرې څه کو، په ګناه کې وردیکه کړه. جو سا هغوی په خپله باندې ځان وردیکه کو، څه زموږ د معاشرې چې کوم دی وردیکه کو. اوس که فرض که دا نیک صالح او ورکې تېر شوي هم دي، یو امام په باره کې دي که نه، هغه والله عالم په حواله زموږ یو کتاب دی، هغې ته وایي شریفیه، علامه سید سند لیکلی دی. د هغې په دې حاشیه باندې د امام په باره کې نقل کوي. کتاب هم لیکلی شرح مواقف
کتاب یې لیکلی دی. دا په باره کې وایي چې هغه هم دغه شانتي و، لیکن د هغه نه دومره غټ عالم جوړ شوی و ځکه هغه ځان ټیک کړی و، هغه د دې معاشرې نه ځان چې کوم دی برابر ساتلی و، غټ عالم دی جوړ شوی و. د هغه په شاګردانو کې اوچت اوچت محدثین دي پاک موجود دي په دې حاشیه باندې. د سید سند چې کوم دی نو علامه سیالکوټي عبدالحلیم سیالکوټي په حواله باندې علي کړي دي. اوس مطلب معاشره چې کوم دی نو هغې څه کې برباد کړي نه، داسې به چرته هم نه کوئ، حوصله به ورکوئ، همت به ورکوئ. نو دریم نمبر سره ولد صالح دی چې هغه د پلار او مور دپاره وروستو دعاګانې کوي او صدقې کوي او خیراتونه کوي او د سړیتوب کارونه کوي او د نیکو کارونه کوي. خیراتي که د اراده وي او که نه وي د مور پلار پکې حق دی، د اراده شته او که نشته دی، خو د مور پلار او د استاد پکې خیراتي چې کوم دی نه سخت دی، حق دی په دې کې. چا چې تربیت کړی د هغوی پکې څه دی، حق دی. الله تعالی دې زموږ اعمال په خپل دربار کې قبول او منظور کړي. الله تعالی دې موږ معاف کړي. بیمار دی هغه دپاره دعا وکړي او په تکلیف کې دی اپریشن کې څه مسلې دي، پروردګاره شفای کامله عاجله ول ورکړي، اپریشن هم کامیاب کړي. الہ الای نو څوک بیماران دي هغه ټول شفای کامله عاجله ورکړي، او څوک مسایلو کې څه پریشانیانې دي ګیر دي او څه شرعي حاجات ضروریات دي، پروردګاره د هغوی حاجات شرعیه پوره کړي، دغه مشکلات حل کړي. څوک پاتې شوي چمګاونه هغه کې ټول معاف کړي. اللهم اغفر لحینا